د پی ټی آی د یاري حکومت ټول ملک بند کړی دی. کم کار چې د پی ټی آی او هغه حکومت په خپل کو احتجاج کول ملک بندول دا د پی ټی آی کارو. حکومت د پی ټی آی احتجاج نه مخکې ټول ملک بند کړی دی. عمران خان قوم د پاره یو پیغام جاری کړی دی، په هغه باندې تفصیلا خبره کوي. عمران خان ویلي چې تاسو ټول توجه د 24 نومبر په احتجاج باندې اوساتئ. 24 نومبر ستاسو د ګټې ورځ ده. 24 نومبر د ستاسو د غلامۍ نه د ازادېدو ورځ ده. که چېرې تاسو په 24 نومبر احتجاج باندې توجه وساتله. وزیر اعلی هاوس کې د پی ټی آی یو اهم اجلاس شوی دی چې په دغه اجلاس کې ډېرې اهم فیصلې شوي دي. الیمین ګنډاپور سره آرمی چیف هم ملاقات کړی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوي دي نه علاوه 30,000 مزید نفری هم اسلام آباد ته راغوستل شوې ده د احتجاج کنټرول کولو دپاره. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. په دې وخت کې ټول ملک بند کړی شوی دی د حکومت د طرفې. د احتجاج مقصد اسلام آباد بندولو چې هغه حکومت خپل بند کړو. د پی ټی آی د احتجاج مقصد دا چې موږ په اسلام آباد کې احتجاج کوو او ټول اسلام آباد به بندو. نو هغه د پی ټی آی د احتجاج نه مخکې حکومت بند کړی دی. د پی ټی آی احتجاج به سبب خو حکومت 2 ورځې مخکې اسلام آباد بند کو. پنډۍ او اسلام آباد مکمل بند دی. موټروي هم بند دي. د ملک په تاریخ کې دا په لومړني ځل وشو چې د ملک شپږ اهم موټروي په یو ځای باندې بند کړل شو. دا حکومت ویلي دي چې موږ موټروي ځکه بند نه کړ چې په دې باندې د مرمت کار دی چې په هغې باندې بیا ډېر زیات خلکو تنقید وکړو چې بیا حکومت څه ټایم پس خپل بیان بدل کو. وی چې موټروي موږ د احتجاج په وجه باندې بندي کړی دي. ټول ملک رنګ روډ بند دي. هسپتال بند دي. هسپتال کې ایمرجنسي نافذ شوی ده. ترانسپورت اډې بند دي. اسلام آباد سټوډنټس نه هم هاسټل خالی کړل شو. اسلام آباد سټوډنټ ته سټریکټلی انسټرکشن ورکړل شو چې تاسو هاسټل پرېږدئ او په 27 نومبر واپس هاسټل ته راشئ. نو پورا هر څه چې کوم دي اسلام آباد کې بند کړل شوي دي. اسلام آباد نه څوک وتی شي او نه څوک ورده دننه کېدی شي. ایمبولانسو ته هم لارې نه میلاویږي. عوام ته شدید مشکلات دي. پنجاب کې د پی ټی آی کارکنانو باندې شدید کریک ډاون هم روان دی. حامد نور دې حوالې سره ویلي دي چې تاسو اسلام آباد نه بهر تللی شئ او نه اسلام آباد ته راتلی شئ. او په جیل کې یو انسان دی چې هغه ټول ملک په لاس کې بند کړی دی. د هغه په وجه باندې ټول ملک بند دی. د هغه دومره پاور دی چې صرف د هغه په یو اواز باندې ټول ملک بندېږي. عمران خان یادوي دا حامد میر د عمران خان په فیور کې بیان جاری کړی دی. حکومت دا وخت شدید مشکلاتو سره سر دی. ټول عوام د حکومت دا وخت په د ټول عوام چې کوم دي دا وخت سره په احتجاج دي. پاڼه چنار کې هم غټ احتجاجونه روان دي. پاڼه چنار کې چې کومه واقع شوې ده په هغې باندې تر اوسه حکومتي او سړي یو واکدار هم بیان نه دی جاری کړی. بلوچستان کې هم د تقریبا د 14 ورځو دپاره دفعه 144 لګېده او اسلام آباد کې 3 ورځو دپاره دفعه 144 لګېدلې ده. ګلګت بلتستان سابقه وزیر اعلی خورشید شاه ویلي دي چې په 24 نومبر باندې به ټولو نه غټه قافله اسلام آباد ته د ګلګت بلتستان نه ځي. ګورو به چې قافله د چا غټه راځي ځکه شیر افضل مروت هم دې حوالې سره دعوه کړې ده چې په 24 نومبر به ټولو نه غټه قافله د شیر افضل مروت وي. ایروای نیوز مطابق د پی ټی آی احتجاج کنټرول کولو دپاره حکومت 30,000 مزید د پولیسو باري نفري طلب کړې ده چې په دې کې د ملک اهم صوبونه د ملک غټو صوبونه هرې صوبې نه نفري چې کوم دی طلب شوې ده. د اف سی 5000 اهلکار هم اسلام آباد ته طلب کړل شوي دي دغه احتجاج کنټرول کولو دپاره. بل طرف ته وزیر اعلی هاوس کې پی ټی آی یو اهم اجلاس شوی دی چې په دغه اجلاس کې دا فیصله شوې ده چې د 24 نومبر احتجاج به موږ په هر صورت کې کامیابو. د 24 نومبر احتجاج دپاره چې موږ له په لاره کې هر قسم رکاوټې راځي، هر قسم بیریرز راځي، هغه به موږ ماتو. او دا اسلام آباد دا کم زموږ چې ډیسټینیشن دی، کم چې زموږ ټاکلی شوی ځای دی، هغې ته به ځان رسو. بل الیمین ګنډاپور آرمی چیف سره ملاقات شوی دی چې په دغه ملاقات کې د اف ایکس کمیټۍ حوالې سره هم خبرې اترې شوي دي او د ملک سکیورټي حالاتو باندې هم خبرې شوي دي. د عمران خان یا د پی ټی آی د احتجاج حوالې سره الیمین ګنډاپور دغه آرمی چیف سره ملاقات دوران هیڅ قسم خبرې نه دي شریکې شوي دي. په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.